علیکم جی نن به موږ خبره کوو په سټمک اسیډیټي باندې د معدې په تیزابیت باندې. دا ته به څنګه پته لګي چې ما ته سټمک اسیډیټي ده د معدې تیزابیت دی چې کله ستا معده سوځي ستا خولې له تروې اوبه راځي ستا په باډۍ کې ډایجیشن په پراپر طریقې باندې نه کېږي چې کله ته څه وخورې هغه په پراپر طریقې سره نه ډایجسټ کېږي ستا په معده باندې درد راولي بوج راولي. دې ته موږ وایو سټمک اسیډیټي د معدې تیزابیت. اوس د دې وجوهات څه دي؟ دې وجوهات دا دي دا سټمک اسیډیټي د معدې د تیزابیت موږ ته کاز کېږي ولې؟ اولنۍ وجې دا ده چې ته مسالهدار خوراکونه زیات کړې سپایسي فوډ فاسټ فوډ ډېر زیات خورې ته هغه خوراکونه زیات کړې چې هغې کې مساله سیوا ده د دې د وجې تا ته سټمک اسیډیټي کاز کېږي. دویم نمبر ته ډېر زیات چیز کې کافي ډېره زیاته څښې کولډ ډرنک سټنګ وغیره دا څیزونه ډېر زیات څښې د دې د وجې نه تا ته سټمک اسیډیټي د معدې تیزابیت کاز کېږي. د وجې نه تا ته ځکه تیزابیت کاز کېږي چې په دې کې موجود وي کیفین او کیفین د معدې دشمن دی. دا ستا معده سیزي ستا معده کې اسیډیټي سیوا کوي تا ته اسیډیټي کاز کوي. د دې نه علاوه چې کله ته خوراک وکړې بیا پسې ډایرکټ سملې ایکسرسایز نه کې خوراک وکړې خېټه ډکه کړي بیا ډایرکټ ورپرېوځې نو د دې د وجې نه تا ته سټمک اسیډیټي د معدې تیزابیت کاز کېږي. د دې نه علاوه چې کله ته خوراک سیوا کې پردی خیرات دې موندلی دی او بس نښتې ورته یو مخ خوراک کې ټیک ده که نه نو د دغې د وجې نه هم تا ته اسیډیټي د معدې تیزابیت کاز کېږي. د دې نه علاوه بله وجه دا ده چې کله ته اوبه کمې څښې د اوبو استعمال کم کړې اوبه کمې څښې د هغې د وجې نه هم تا ته سټمک اسیډیټي د معدې تیزابیت کاز کېږي. د دې نه علاوه بله وجه دا ده چې ته ډېر وخت ځان وږی پاتې کړې خوراک ډېر په قلاره کې ښه وږی خو خوراک نه کې د دغې د وجې نه هم تا ته اسیډیټي د معدې تیزابیت کاز کېږي. اوس خبره دا ده چې د معدې د اسیډیټي به موږ څنګه کنټرول کوو د دې علاج څه دی؟ زه تاسو ته د میډیسن د ګولو نه بغیر علاج ښیم تاسو عمل وکړو انشاءالله چې تاسو به د معدې د تکلیف نه خلاص شئ د معدې اسیډیټي به ستاسو ختمه شي. یو جمله د پریونشن از بیټر دین ټریټمنټ مخکې مسله دا ده چې موږ پرهیز کوو نو پرهیز کوو نو ته به د هرې بیمارۍ نه بچ کېږي خو مسله دا چې موږ پرهیز نه کومې داسې طریقې وکړو چې موږ به د سټمک اسیډیټي نه بچ شو موږ ته به سټمک اسیډیټي کاز نه شي. اول خبره دا چې مسالهدار خوراکونه به کم کې یا به د سره کښېنم ټیک ده مسالهدار خوراکونه به ځان وساتي. نمبر سټنګ شو چای شو کافي شوه د دې نه به ځان وساتي. د اوبو استعمال به سیوا کړي اوبه به زیاتې څښي. د دې نه علاوه چې کله خوراک وکړي خېټه ډکه کړي نو بیا پسې ډایرکټ سملم و ډایرکټ پسې اوده کېږم و ایکسرسایز کوه ورزش کوه 2 غنټې د خوراک نه 2 غنټې بعد اوده کېږه. د دې نه علاوه خوراک ډېر زیات مه کوه خوراک چې ته زیات کړې نو ته به زر بوډا کېږي دا یوه خبره پکې هم ده ټیک ده که نو خوراک به کم کې خوراک به کم کې چې پردی خیرات دې موندلی نو حد خو پردی دی خو خېټه خو دې خپله ده که خوراک به کم کې زیات خوراک به نه کړې نو ته به بیا د معدې د اسیډیټي د معدې د تکلیف نه بچي تا ته بیا سټمک اسیډیټي نه کاز کېږي. ته یخ شودو ټنډه دود څښه یخ شودو ټنډه دود څښه نو ته به د معدې د اسیډیټي نه بچ کېږي. یا د ادرکو چای څښه نو ته به بیا د سټمک اسیډیټي نه بچ کېږي. تکلیف نه کمیږي نو بیا ورته ایسومیپرازول خوره چې دا ټیبلټ په هر میډیکل سټور کې میلاویږي خو بهتره طریقه دا ده چې دا نورې طریقې په لارې کې د ګولو نه ځان بچ وساتي. ډېره مننه ډېره شکریه.